والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. باب رفع اليدين عند الركوع. باب د بیان د لاسونو چتولو کې په وخت د رکوع کې. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي مكتبيه وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا زاد ابن أبي عمر في حديثه وكان ابن عمر وی رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل چې کله به مون شروع کاو يرفع يديه لاسونه به اوچتول حتى يحاذي منكبيه تر دې چې برابر به کړه د وګو سره دسی وګو سره به برابر وإذا ركع چې کله به رکوع کولم لاسونه به اوچتول وإذا رفع رأسه من الركوع چې کله به سر د رکوع نه راوچت کم بیا به کاو. وزاد ابن ابي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. ابن عمر زوی سالم دا زیادت ورسره ذکر کوي وكان لا يرفع بين السجدتين د سجدو په منځ کې به دا نه کو دا زیادت دراوی دی ښا دا نسائی کې عند کل خبزن ورفعین دی او دوی خو عند کل خبزن ورفعین نه کوي وای سالم بدام ویل چې وكان لا يرفع بين السجدتين. الله قال ابو عيسى وبه قال حدثنا القاسم بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن ابي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن حويرث وانس وابي هريرة وابي حميد وابي حسين وسعد وسهل بن سالم ومحمد بن مسلمة وابي قتادة وابي موسى الاشعري وجابر بن عمير د لوی ذخیره ته امام ترمذی اشاره وکړه. رب الیدین بارک د دې ګڼو صحابو نه روایتونه شوي. د عمر رضی الله عنه روایت بیهقی کې ده او د علی رضی الله عنه په مسند احمد کې ده او د وائل ابن حجر دا په نسائی کې ده او د مالک ابن حویرث روایت بخاری او مسلم کې ده او د انس رضی الله عنه روایت ابن ماجه کې ده او د ابو هريره روایت ابو داود کې ده او د ابو حمید او د ابو اسید او د سهل ابن سعید دا دارمی کې ده او نسائی او د محمد ابن مسلمه روایت ابن ماجه کې ده او د ابو قتاده روایت ابو داود کې ده او د ابو موسی شری روایت داری قطنی کې ده او د جابر او د عمر اللیسی دا دواړو روایتونه ابن ماجه کې دي. قال ابو عیسی حدیث د ابن عمر حدیث حسن صحیح د ابن عمر حدیث حسن او صحیح دی او هیڅ شک پکې نشته سند لحاظ سره. وبهذا يقول بعض اهل العلم او په دې وینا کوي بعض اهل علم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام د صحابهونه بعض اهل علم رائے دار چې رب الیدین بکیږي قبل رکوع و بعد رکوع. منهم د دین ابن عمر دی او جابر ابن عبد الله دی او ابو هريره دی او انس دی او ابن عباس دی او عبد الله ابن زبیر دی و غیرهم. ومن التابعین او د تابعین حسن بصری دی او عطا دی او طاووس دی او مجاهد دی او نافع دی او سالم ابن عبد الله دی او سعید ابن جبیر دی و غیرهم او نور تابعین غیر در رب الیدین قائل دی. وبي يقول عبد الله المبارك والشافعي واحمد. عبد الله المبارك والشافعي واحمد اسحاق دیم قائل دي. عبد الله المبارك د امام ابو حنیفه شاګرد دی امیر المؤمنین په الحدیث دی او دیم در په لیدین قائل دی. وقال عبد الله المبارك ویلی دي د اعتراض هم کړي زمون پر روایت قد ثبت حدیث من يرفعو حدیث د من يرفعو چې څوک در په قائل دي دغه حدیث ثابت دی چې حدیث د ابن عمر دی. وذكر حديث الزهري عن سالم عن النبي ولم يثبت حديث ابن مسعود. ابن مسعود حدیث ثابت نه دی ان النبي صلی الله علیه وسلم يرفع يديه الا في اول ما. تاسو پرون ما ویلو کنه چې ابن دقیق العید وی ان لم يثبت عند ابن المبارك فقد ثبت عند غيره. عبد الله ابن مبارک ته چې نه دی ثابت نه دی ثابت نور ته خو ثابت دی. واه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. وبه قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الأملي قال حدثنا وحب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك وبه قال حدثنا الله قال حدثنا واقع عن سفيان عن عاصم بن كليب. دا سند چې ذکر کا ګورئ حدثنا بذلك احمد بن عبدة الاميري
قال حدثنا وهب بن زمان سفيان بن عن عبد الله بن مبارك. دا د دې خبرې ذکر کړي چې عبد الله بن مبارک وایي چې حدیث د ما يرفعو ثابت دی او حدیث ابن مسعود نه دی ثابت، دا سند دی الکه د ابن مبارک د دې کلام الله. وبه قال حدثنا عن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا في اول مره. ابن مسعود رضی فرمای الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا تاسو ته زمونږ نه کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ فصلى نو مونږ وکړو فلم يرفع يديه الا في اول مره، اول ځل لاسونه اوچت کړو بیا یې اوچت نه کړه. تاسو ته مې ویلي چې په دې سند کې عاصم ابن کلیب باندې اعتراض کوي او بیا موږ جواب کوو چې عاصم ابن کلیب ثقه دی د رجال د مسلم نه دی، سره د دې نه چې دا حدیث په سننو کې دی په صحاحو کې نشته، خو د عاصم ابن کلیب د وجې نه علی شرط مسلمین شي. وفي الباب عن البراء بن عازب، دا ابو داود او دارقطني کې دی د براء بن عازب حدیث چې هغه ثم لا يعود ټکی دی پکې. یزید ابن ابي زیاد روایت، تاسو ته ویل چې اعتراض په یزید ابن ابي زیاد کې د براء ابن عازب پر روایت. قال ابو عيسى حديث المسيح حديث حسن وبه يقول غير، او په دې باندې قول کړی دی غیر واحد من اهل العلم، ډیر تنانو د اهل علم، غیر واحد معنا بشمار خلق د اهل علمنا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم والتابعین، او دا قول د سفیان دی او د اهل کوفه و دی. باب ما جاء في وزر يدين على الركبتين في الركوع، باب د بیان دی خودلو د لاسونو کې په زنګونانو باندې په رکوع کې، رکوع کې چې سړی کې دغه رکوع کوي نو زنګونان به کلک کوي چې څوک ورسره شاته ولګېږي چې ونه غورځي. هلکه پرې پوه شئ. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الركب سنه لكم فخذوا بالركب. دا رکب چې کوم دي زنګونان دا تکیا د ستاسو لپاره په خضوع بالرکب، رکب کلک ونیسئ، کلک یې ونیسئ، لکه تاسو پرې پوه شئ. ورپسې وفي الباب عن سعد وانس وابو حميد وابي سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وابي مسعود رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك، دې مسله کې اختلاف نشته الا ما روي عن ابن مسعود وبعض اصحابه انهم كانوا يطبقون، دوی به تطبیق کو. تطبیق څه ته وایي؟ والتطبیق منسوخ دی عند العلم. اول تطبیق و تطبیق دا چې لاس به ځوړندو، رکوع له به لاس به ځوړندو، یا به رکوع ته لاړو لاس به داسې نامنه راتاو کړي وو که نه، دې ته به تطبیق وي. قال سعد ابن ابي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه، بیا موږ منع شو وامرنا ان نزعل اكف على الركب. الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي يعقوب عن مصعب بن سعد عن ابي سعد رضي الله عنه بهذا. فهو ما جاء انه يجادي يديه عن جنبيه في الركوع. بعد بیان دی کې چې راغلي دي چې لاسونه به لرې ساتي دغه نه د جنبۍ نه، غاړو نه په رکوع کې لاسونه به د تشو نه لرې ساتي د جم اړخونو نه رکوع کې. الله. وبه قال حدثنا منذر قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا كليب بن سليمان قال حدثنا عباس بن سالم قال اجتمع ابو حميد وابو سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد رضي الله عنه انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه. لاسونه کې خود په زنګونانو باندې کانو قابضن علی، لکه د چې قبضه کړي په دې دواړو کلک کړیو. ووتر یدی، او لاسونه نه وتر جوړ په پناه همان جنبې لري کړی د اړخونو نه، د تشو نه لري کړی، وتر جوړ ک وتر پیژنای. وتر مې دته ویلو، وتر د زاویه قائمه جوړ ک وتر. وتر د سکړه کنه چې ګوره دلته مثلث دی، دا یو ځای لاس وا
دا بل شو او دا بل شو نو دې دوه ضلعونه چې کوم دی دغه جوړ شو که لیندې کوخم لیدلې ده دا چې دا پرې بره ورکېده داسې چې پوه شې دې ته وتر وایي که نه بل حدیث مشکات کې دا و چې وترو ایدیکم لاسونو نه وتر جوړ کړئ وتر هم وپېژنده دا پرې پاسه دا وتر دا تشه شه او دا چې کوم دی دا دغه شه دا شه او دا ورون شو او دلته به د الله ور ځوړن که داسې به ورکېده که نه داسې به یې نه کړې داسې ځوړن به نه بیا خو وتر کېږي نه که نه داسې به نیغي بچه صاحب غل لري که لاس به داسې نیغ به وایه قال وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي حميد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه على جنبيه في الركوع والسجود. دا اتفاقی خبرې دي باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود ركوع سجده کې تسبیحات ویل الله. وبه قال حدثنا علي بن معين قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن ابي ذئب عن اسحاق بن يزيد المزني عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه. رکوع پورا شو وزارکاتنا او دا کمه مرتبه ده او چې سجده کوي په سجده کې د سبحان ربي العظیم په ختم مس وزارکاتنا زیاتم ویلې شي ادنا طریقه درې ده ادنا کم سے کم وای. قال وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود رضي الله عنه منقطع ده انا ولا مر العزاء عند اهل العلم يستحبون الا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاثه درې تسبيحات نه بیان کمه الله. وروي عن ابن المبارك انه قال استحب للامام ان يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. امام دی پنځه وای ځکه چې شاته ورپسې دي چې هغه کم سے کم درې کرته خو وای. وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم الله. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت سبنا بن عبيدة يحدث عن المستورد عن سيرة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما اتى على آية رحمة الا وكف وسلم. نه بدرې د رحمت په آیت مگر و بدرې د وساله د خدای نه به رحمت وکړه وما تعالی آیت عذاب الا وقف وتعوذ. دا دعا کول یا تعوذ په مانځ کې دا زمونږ دغه حمل دی په نوافلو باندې او شوافی وای په فرایضو کې خیر دی الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. باب ما جاء في النهي عن القرات چې ما راغلی د قرات نه پر رکوع سجده کې رکوع سجده کې به قرات نه کې قرات ختم کا خدا حوصله وکاو بیا رکوع لاړ شدانه چې نیم قرات په ولاړ ویل نیم پر رکوع کې وایلا. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تقدم قسی منصوب د قستا ادا یو کله ده په مصر کې او بعضی وای چې نه دا قسی دا معرب ده د قزنا او قز ورخم ته وای. نبی اسلام منع کړی دا د قسی جامو غوستلو نه چې یا د ورخم دی او یا د مصر یو قسم خاص جامه ده او د معصفر نه هغه چې رنگینه خوشبوئی پی لګیدلی وان تختم الذهب او د غوتمه یو د سرو زرونه وان قرات القران په رکوع دین نبی اسلام منع کړی دا چې قران سره پر رکوع کې وای یا لکه پر رکوع کې به نه وای. په بل باب ابن عباس وای. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقول علي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دا قول د اهل علم دی چې اختلاف دي چې او قول بعض اهل علم یا هو قول اکثر اهل العلم کنه چې اهل العلم ویل دا اتفاقی مسله دا قول د اهل علم دی د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم کریهو القرات په رکوع مکروه غنل د قرات پچا کی رکوع سجده کی پاو ما جا پی من لا یقیم صلبه فی الرکوع والسجود. بس